بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة. وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت الإدراك طاب له الفضل. وليس مسئلہ دا شروع وستاسو ذہن کی بھئی منگ ویلیو چلا باغ کی میوی نی شوی او څوک خرڅي نو دا جایز نه ده، او که میوی ټولی شوی که پخی وی او که نوی پخی خرڅولی جایز دی، او که بعضی شوی بعضی لانی شوی متاخرین و ادام جایز د معدوم به په حکم د موجود کی شي. به چې کله میوی شوی دری صورت جوړیږي که پخی یو کنه یو دا چې بشرط قطع دا خو بل اتفاق جایز ده، میوی واخستلی مخ سره کټ کوا، او دویم بشرط لا بشرط مطلقا شرط منگو ادام جایز ده، او دریم بشرط ترک میوی واخستلی یا فصل واخستلو پریدو بی استاپا ونو کی استاپا پٹی کی ندی تا منگا حناف ویل جایز نه ده، خو دام ویلیو متاخرین وی چکل شرط متعارب شی عرف کی نبی دغه شرط بیانه فاسده لہذا دام صحیح ده. نو داغی صورتونه بیان شویو کنه. وس مسله دا ده یو سړي میوی واخستلی او د هغې میوی پخې شوي دي، توجه جي، او د مالک په اجازت یې همداسې پرېښودلې پکې، نو بس میوی اسیم پخې شوي دي، نو نور څه زیادت پکې نه راځي چې پرېږدي. که کی چې ته بیا رنګ بدلیږي چېرته به پکې خوند راځي، اخو پکې ستوري او نور سپومۍ دا کارونه کوي، نو څه زیادت پکې نه راځي چې موږ ورته وایو دا زیادت تاله ټیک نه دی یا درله ټیک دی، پس صرف یو حالت نه بل حالت ته واوښتلې، خوان یو شان اوس بل شان شو، رنګ یو شان اوس بل شان شو. بهرحال میوې د هغه بلکل هغه دپاره صحیح دي. وګورئ وان ترکها که چېرې دا میوې بغیر د اجازته د هغه په دې پټي کې پرېښودلې بوټو کې، بعد ما پس د هغې نه تناهی عظمها چې د هغې هډوکي انتها ته رسېدلو میوې پخې شوې وي، نو د هغه بوټو کې بغیر د هغې د اجازته پرېښي دي، لم یتصدق بشیء څه هم نه صدقه کوي. هلکه پکار د څه صدقه کي د هغه بوټي بغیر د هغې د اجازته استعمال کړه. نو جواب لأن هذا تغیر حالت، دلته خو صرف د یو حالت نه بل حالت ته تغیر راغلی، میوو کې څه زیادت نه دی راغلی چې د هغه بوټو پکې زیادت راوستی د مالک بوټو، لا تحقق زیارت زیادت پکې نه دی متحقق شوی. تاسو پوه شولئ؟ مخکې راځئ. وإن اشتراها مطلقا وتركها على النخيل، لږ به وګورئ یو سړي میوې واخیستلې مطلقا شرط دی نه دی ویلي چې کټ کې به او که نه پرېږدو به یې داسې وکړه چې دغه بوټي تر میوو پخېدو پورې په کرۍ تې ونیولو اجاره باندې، نو مسله دا ده چې دا میوو کې زیادت راتلو هغه پخې شولې، نو دغه میوې ټولې د دغه کس مشتری دي چا چې اخیستې دي، او لازم هم بې نه ده چې څه دې پکې صدقه کي، او دا کومه اجاره چې شوې دا فاسد هم ده، مبخل ونه رسېدلی. بیا به یو بیر ووایو ما د دې حمزه نه میوې واخیستلې، دا هم نه دي ویلي چې پخې لا نه دي، ستا په دې بوټو کې به پرېږدو یا به فلحال کټ کوو. بیا هم داسې وکړه چې هلکه دې کې خو له یو میاشت ترې پخېدلو کې یو میاشت ما له ځمکه دا بوټي په کرۍ راکړه، دی ویل صحیح شو 100 روپۍ کرۍ به راکړي، نو یو میاشت کې به دې میوو کې زیادت رالی ښه، نو حکم دار زیادت چې رالی کم چې مخکې میوې او کم چې د بیې نه پس زیادت رالی ټول په ټوله د مشتري شو، پاتې شوله اجاره، هغې کې به اجرت هم نه ورکوي، فاسده ده. حق اجرت مثلي اجاره فاسده کې اجرت مثلي که هغه و ټیک دی. تاسو پوهېږئ وجه څه ده چې اجاره فاسده ده؟ نو د هغې جواب دا دی مولوي صاحب اجاره چې ده که نه دا بنا بر ضرورت جایز ده، حاجت جایز ده، چې کوم ځای کې حاجت او ضرورت ولته به اجاره صحیح، دلته خو څه حاجت ضرورت نشته، خو میوې د کټکۍ وړي دي که نه، اجاره فاسده شوله.
نو اجاره کې خود مالک اجازه تي چې زب استاد میوي دي نو اجازت پاتې شو اجاره مې نه لري شولای نو ګویا د مالک په اجازه ته میوي پرخي وي او میوي زیاتې شوي دي ځکه ورله دغه زیاتواله او د ټوله میوي ورله بالکل طاب دي خې دي ورله ورسېدلې به وګورئ وین اشترا کچری میوي واخستل مطلقا الشرط وداینه دی ویلی چې کټکو به کبریدو به وترکا علی النخیل میدا میوي پر خودلې په قجورو کې د قجورو میوه خبرې دي کا وغیر استاجر النخیل او به حال دا چې به بوجرت کې ونی ولې دغه قجورو ونی الى وقت الادراک قجورو بو خېدلو پوري نو طوبه له الفضل دی میو کې دی قجورو کې کم زیادت راغلی دا ولا جایز دی وجه سره لان الاجاره باطله اجاره باطله ده ارکه اجاره فاسده کې به اجرت مثل واجبېږي دلته اجاره فاسده نه ده بلکې سره باطله ده مولوی صاحب کما خبر پوره نه وکړي فاسده غي چې اجاره ټیک خو چرته به کې شرط فاسد لګیدلې او چې کله د بیخ اجاره ټیک نه لګیدلته دا باطله ده هیڅ هم نه لازميږي مشتری باندې چې مالک لور کې وس مستاجر باندې چې موجر لور کې اجاره باطله ده لعدم التعارف وجه سره اجاره غ صحیح کما چې معروف وي او دغه شان اجاره معروف نه د اور پنشته دي والحاجت حاجت هم نشته نه څنګه مونږ یو غیر جایز شي جایز کو فبقي الاذن معتبرا لند دادا چې د مالک د طرف اذن باقی پاتې شو معتبر اذن هو ته ویلی وسید ازما په بوټو کې استامي وی بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستاجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفضل بل مثلا توجهي ما ددنا فصل واخستلو مثلا غنم می دی واخستل هغه په دې پټي کې ولاړ دي خو لا په غن دي ما وته ول سی وکا یو مش پکې باندې ده یو مش مال د ازمکه بکری راکا دی ویل سیده ندی صورت حکم ده چې دلته میجاره فاسده ده او دی غنمو کې چې کم زیادت را لیکنه بد یو مې شونی او مې کم دي دا مال جایز هم نه دی مستاجر الله دا به صدقه کوي امخ کې مو کې څو جایز تاسو پیږي نور قصه کو ورته وګورئ بخلاف ما اذا اشترى الزرع يوصل فصل واخري واستاجر الارض او بيزمکه بوجرت کې ونیسي الى ايو درکا تر دې پوري چې دا زرع پاخشي فصل بوخشي وترکو او دا یوند سپریدي حيث لا يطيب له الفضل ثوران شته لګل دا عبارت بدل لې حيث لا يطيب غدا چې نه دي سید د بار د فضل لې فصل کې چې کوم زیادت تر لیدا ولا سینه دي وجه لان الاجاره فاسده اجاره فاسده ده لکه اجاره ولی فاسده ده ما غزړه وجه ده اور په نشتا دویم دا اجاره زکه فاسده ما ته لګ متوجه شي صحیح وجه ده تسموي چور بنشتره اجاره زکه فاسده ده چې دا فصل به بمش کې بخيږي کې بيونی مش کې به بخيږي کې شل ورځې کې به بخيږي دا موسم بسي نور چې ګرم ولګي بس 15 ورځې کې به بوخ شي او دغه شان وریزي به میشترسي تاسو به اوس فصل کتل لیټ شو نو اجاره کې ان شاء الله روانه ده الته موده معلومول ضروری دي هدايت موده معلومول څه دي او دلته موده معلومه نشوله نو اجاره څه شو فاسده شو او دی فصل کی زیادت رااله فاسده اجاره کی نو دا هو د دې په وجه باندې د فصل کم زیاتی په کې راغلی دا ول صحیح نه دی باطل نه د فاصله د مخ کې څه باطل او تو ګورئ لأن الاجاره فاسده للجهاله ذکر موده مجهوله ده فورثت خبثه خبث پیدا کو د فصل کې زیادت رااله او بناجایزه طریقه زیادت رااله فاسده طریقه معنی ولو اشتراها مطلقا تاسو په دې صورت هم بوې شوي مخکې راځي ولو اشتراها مطلقا فاثمرت ثمرا اخر لګو ګورئ ما ددنه میوي واخستلې قجوري مطلقا دا پکې نو چی وسې کټکا او کروسو به کټکې به د میوي ما پرې خو دلیم دغه شاندې قجوري په دیونه کې او هغه نوري قجوري موکړلې یا د سی بل کوم ونه و د میوي والا
نورې میوې وکړلې دوه صورتې جوړیږي. یو صورت دا دی توجه چې مال لا قبضه نه درا کړې د میوه او عمدغه شان د دې بای سره دا ونی وی د قجوري وی او نورې پکې وشولې. او دیم صورت دا دی چې ماته باقاعده قبضه را کړې به خپل غجرې دي شو کاوه بس ته اجازه ده هغه نه بس پکې نورې وشولې. څه صورت شو؟ دو شو کنه. نو اول صورت چې لا قبضه نه را کړې هغه کې ربا فاسده ده. وجه سره مولوی صاحب اوس په دا ماته د میوې سپاري خو اوس پکې تمیز نه کیږي چې د بای نه پس پکې کمی پیدا شوي چې د بای دي او د بای نه مخ کې کمی وي د بای په وخت کې چې هغه د مشتری دي تمیز نه کیږي. بای څه شولا حالان کې چې کله بای په مبيع په قبضه ورکول نه قادر بیان را روان دي به بای فاسد دی دلته دا قادر نه دی پوه شو. او دویم صورت چې قبضه را کړه رااله بای دا استقجری دی بزوړې دې کې رست نورې وشولې نو بای تام د خماته قبضه میلو شوې ده او رست په کې نورې قجری رالي نو دا قجری به شریکی زما ده او کبه دې کلنجر رااله چاله کده بای په وخت کې کمی قجری وی غدا غوي او رست دا شوې دي بای ول رست زیاتې شوې مشتری ول رست کمی شوې دې کې بس کې دې کې مشتری قول له اعتباري ځکه دا سره په قبضه دغه کې دي چا په قبضه کې شي قول لغه اعتباري. تاسو پوه شئ وګورئ ولو اشتراها کچری میوي واغسل مطلقا دایني ویلی چې وس به کټ کویا پریدو به فاثمرت ثمرا اخر نور میوي وکړلې قبل القبض دا ول صورت ده فسد البيع بيع فاسد ده لانه لا يمكنه ذك وسبايته ممکن نه ده تسلیم المبيع چې مبيع وسپاري او دا د بيع د فساد د لپاره صاحب د قدرت دیار لسوجه بیان کړی دي ان شاء الله قدرت والا کا خو موږ به کې خالی تعین کور روان دي هغه ودار چې بيع د مبيع بس پارلو باندې قادر نه لتعذر التمييز على کول نه دي قادره ځکه تمیز وس متعذر دي چې کمی د بای دي رستو شوی او کمی مخکینی دي ولو اثمرت بعد القبض او کمی وی بکې نه راغلی وي پس د قبضینا نو یشترکان فی دوړه به کې شریک وي للاختلاط ځکه دخل شو د دوړو والقول قول المشتري او بیچ لانجه جوړ شو نو قول المشتري به معتبر په مقدار کې چې بای زما دوم روي او ستې پکستا دوم راغلی دي ولی لانه فی یده ځکه دا بوټي اوس په قبضه د چا کې د مشتری کې او د چا په قبضه کې چې دا قول له اعتبار وي امد علیه وي وکذا فی الباذنجان والبطیخ بنګن ماده د نواخستل او قبضه را کړی نه درا کړی هندوانی خربوزی می دوا خستل قبضه را کړی نه درا کړی نو کني را کړی او به کې مزید نوري وشي به بیا فاسد ده او کرا کړي مزید به کې نوري وشي به صحیح د دواړه به شریک یو قول بر چا معتبري مشتری دیر بار به صحیح طریقه کیږي کنه دی بازنجانو بیتی خوږي چې دې دی وکی دی بازنجانو بوټیم دي تی واخلي او هم دغه شان دي اندوانو بوټین دي تی واخلي نماز به کې زیادت پکې کېدلو د خپل بوټي دی هغه به کې زیادت کوي بس ټول بده دي خلم دې کنه او تو ګورئ وکذا فی الباذنجان بنګن او توایي کنه موږ ته څه وایو بانجیان ول خزو ډیر خوخي وي مو دغه خزو ده انوستي والا والبطيخ والمخلص مخلص داده ايشتري الاصول اصولم دیوالی یعنی دغه تنه ليحصل زیادت دې پر چې زیادت حاصل شي علی ملکی د مشتری په ملکی قال بيد قدري مولا فرمایي ولا يجوز ان يبيع ثمره ويستثنى منها ارتالا معلومه تاسو لږ برو ګوري اسانه مسله ده دا نه د جایز چې وسړی میوي خرڅ کی بوټي کی میوي دي او خاص وزن باندې تم کې مستثنا کی الکا دا بوټه د قجوري یا د مثلا د الوچو د خرمانو په تادر خرڅو ما خلص کیلو یا به یومن قجری یا دغه خر څوتوي الوچي بزما یو نورې په تادر خرڅ شولې یو خاص وزن ته مستثنا کی بوټي کی چې باقی میوي یا خرڅ کی دا جایز وي نه ده وجه سره جهالت دی پکې کنه پته نه لګي چې د مشتری به څومره رسی
کېدای شي دا څومره مستثنا کړي سره به هم دومره وکړي نو به مشتری ته څه میلاویږي هم نه. تاسو پوهیږئ البته ظاهر روایت دا دی چې دا جایز ده، بیان یې کوو ته وګورئ. ولا يجوز جایز نه ده ان یبيع چې خرڅ کی ثمرة میوه و استثناء منها او مستثنا کی دي میوونه ارتالا معلومه یو خاص معلوم وزن. پدې کې امام مالک رحمه الله ته خلاف دی، غوي جایز ده خلاف لمالک. دغه زمونږ دلیل سره د دې متن دلیل سره لأن الباقي بعد الاستثناء ځکه د استثناء نه چې کوم باقی پاتې دي مجهول دا مې ویلو کنه، دا مجهول دی پته نه لګي څومره دي. ها یو صورت د دینه بدل لې تاسو ګورئ الکه دا باغ در باندې در خرڅو مده حمزه ماته وی پلان کې بوټي نه علاوه تالانجه نه جوړي بس ټیک ده دغه بوټي ما خرڅ ټول باغوان دغه باغوانان دغه شان کوي پلان کې بوټي بنالي نه در خرڅو ما باقي بوټي در خرڅ شو، یعنی د باقي بوټو میوه در خرڅ شولې دغه یو بوټي یا دغه دوه بوټو میوه نه خرڅو ما دا جایز ده. ولالته شی مجهول نه دی معلوم دی دغه مبیا ده وسړې بخلاف ما اذا باع چې خرڅ کی واستثناء نخلا معينه او یو معینه قجوره بکی خرڅنه کی لئن الباقي دلت باقی چي دي مستثنا یعنی مستثنا منه کې چې کوم پاتې دي هغه معلوم دي بالمشاهده مشاهده کیږي کنه اندغه دغه بوټي در باندې در خرڅ شو. کجی دوه صورتونو فرق باندې پوه شولې یو کې یو بوټي ور خرڅ کیو دی کې دومره وزن میوه نه خرڅوما او دویم صورت کې څه ټول باغ بوټو کې میوه دي خرڅ کړل یو خاص بوټي دوه دیات کې دي میوه نه خرڅوما. قال مصنف ده هدايه فرمایي قالوا هذا روایت الحسن الکه دې متن چې مسله وشوله چې جایز نه ده مولا نو ویلی دا د حسن روایت ده موږ ویلو خصوصیات د هدايه کې چې قالوا وي به کې اختلاف رائے ته اشاره ده څه وکنه او دا قول امام طحاوی ده هر چې ظاهر روایت دی وخت می ویلی وغوي چې دغه اول صورت هم جایز ده. ولی الکه پیدا د اٹکل بیا ده یار توجه د بیا د شاده دغه بوټي دی یا دغه بوټي دی لس کیلو نخرڅو مدا بزمای باقیستا نو باقی چې دی کنه هغه څومره دی بای اٹکل کې وې دا نه ته ضروری چې څومره دی مخکې مونږ ویلو اٹکل بیا جایز ده دغه نه موډيره بزر روپۍ شو کار څومره به جایز ده کنه به اشاره وته وشي خیال مو کنه مجازفتن جایز کنه. دیمه باور مولوی صاحب اصل کې قانون دا دی چې د کوم شي خرڅول جایز دي د استثناء جایز وي د کوم شي استثناء چې جایز وي د خرڅولم جایز وي. دلتم د حساب دي دا کوم وزن چې بار کوي مستثنا کوي دغه وزن خرڅول جایز دي کنه دی الک 10 کیلو در باندې خرڅو ما جایز دي کنه کیلو خرڅو ما جایز دي کنه نو مستثنا کول هم څه دي جایز وګوره عمدہ مفتابی رائے دا اما على ظاهر روایتی ينبغي مناسبه دا يجوز چې جایز دي شي لان الله صلی الله علیه وسلم دا چې انما يجوز ايراد العقد عليه واورا هر غشي چې دا عقد راوړل باغی باندې سي یعنی هغه مستقل مبيع جوړه کې خرڅول شي بانفراده ځان لا يجوز استثناء او دا غي استثناء څه جایز وي من العقد دا قاعده د نه رني شيخه د کوم شي عقد چې جایز وي مبيع جوړه کې خرڅه جایز وي استثناء هم جایز وي او د کوم شي استثناء چې جایز نه وي نو دا هغه مبيع جوړول خرڅول جایز هم نه وي راځه ولا ويجوز جائز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة ووركنا بيع د یو قفيز د ډيري د غنمو نه جایز ده کنه د یو قفيز د یو قفيز مستثنا کولم څه دي جایز دي فكذا استثناؤه په خلاف د دې مونږ حمل چې حمل دغه په خېټه کې بچي دي خرڅول جایز دي استثناء هم نه ده جایز مستقل عقد راوړل په صحیح نه دي استثناء هم نه ده صحیح دغشن اطراف د حیوان ژوندې حیوان د خپې خرڅول جایز دي نه دي ژوندې حیوان دغشن استثناء هم سره نه ده جایز وګورئ بخلاف استثناء الحمل واطراف الحيوان لانه لا يجوز بيعه بينه جائز نو فكذا استثناء ملتي ممدا مفتابه راي ده مخکې راځي ويجوز بيع الحنطه في سنبلها والباقلي في قشره دا بل مسله د قدري مولای ذکر کړي الکه د غنم بيع دغه په وګو کې جائز ده اسانه مسله ده دغه شان د کلولو
بیع داغه په پلو کې جایز ده هم دغه شان د وریجو بیع داغه په خپل وګو کې جایز ده هم دغه شان د شرشمو بیع داغه کم پلی پغو کې جایز ده مساله باندې پوه شولې امام شافعي رحم الله وی دا کم اول پوستکی چې دی کې دا بیع نه ده جایز اول پوستکی چې ترڅو پکې وي اول وګه نه ده جایز وي لکه غوزانو کې کم اول وګي بادامو کې دغه شان پسته کې دا ټول غورته ناجایز وي او اول به کلاو کې غاړو کې وته لري کې به خرڅه وګورئ وای الکه وګوره د بادامو دو پوستکی ښه غوز دې کنه دا غین دو پوستکی یو زنانه به بتور دنداسه استعمالي یو غي به چته لري کې به غوز جوړ شي امام شافعي رحم الله چې ته ناجایز وي اول پوستکی کې ته یادوما چې په دې لري کو دام او غوزان کوم بازار کې ملاويږي دا دویم پوستکی دا جایز ده دغه شان بادام دغه شان پستا اول پوستکی کې وي دا ناجایز ده تاسو پوهیږئ وګورئ ويجوز بيع الحنطة في سنبلها جائز د بيع د غنم په خپل وګو کې والباقلي او د غشند صوتوي کلولو في قشره باقل لام که مشدد وي کنه باقلا به همزه اخره کې نه راوړي مت سره بینه وي او که تخفیف سره وي باقلا به په کې همزه وي مت به کې في قشره پخپل هغه پلو کې وکدل اورز دغه شان اوریجی پخپل هغه پلوشن کې کیږي کنه وږي شانی او سمسم دغه شان شرشم دانی پخپل پلو کې اټول جایز دي امام شافعي رحم الله فرمایلا يجوز بيع الباقلا الاخضر جایز نه د بيع د شنو کلولو وکدل جوزو دغه شان د جوزو څه وایي جوز ته وایي غوسمونه ویلو یار غوزه واللوز او دغه شان د بادام والفستق او دغه شان د بستی خو فی قشره الاول اول وږي کې یادای دا به اعتبار کې به جایز عند د امام شافعي ابراهيم الله خجینه د غنم وبای چې په وګو کې هغه غي سره بچکه او وله فی بيع سنبله قولان اچھا جی اکبر وګوره همدغه مسله ده بيع الحنطه في السنبل هغه کې دوه قول دي یو دا چې جایز ده او یو دا چې جایز نه ده وایندنا يجوز ذلك كل زم په نظم دا ټول پټوله جایز دي اول وږي کې بادام غوزان پستا او دغه مخکم چې بیان کړه دا ټول جایز دي د امام شافعي رحم الله دلیل وره مولسم هغه دلیل دا دی چې دلته کم معقود علیه د هدایت هغه پټ دی لکه غوز چې ده کنه په خپل غشنا پرده کې پټ دی دنداسه چې ته جوړي دغه شان بوګي کې غنم او دغه شان پښنو و پلو کې کلول نور بسره حساب کړ دلته مبيعه چې ده معقود علیه دا پټه ده مستوره ده او په داسې شي کې پټه د توجه جي چې هغه نه پاکستان صحیح نه پاکستان ممکن دي نه بدینه خسل چې بزول شه دي او د دې د مثال شو ما په خبره پوه نه شولې به وره امام شافعي رحم الله فرمایي دغه صورتونو کې د بیا ځکه نه د جایز چې کوم مبيعه د معقود علیه د هغه پټه د پرده کې او پرده داس یو شی دی چې هغه نه پناه خسل کیږي او د کوم شي نه چې نه پناه خسل کیږي هغه مبيعه نه جوړ هغه مبيعه نوي مبيعه جوړول صحیح نه وسم نه پیږي دو شي نه جمع کړه غیر مبيعه او مبيعه او باقي کې چې څوک مبيعه دغه پټه ده دا نه د جایز دلیل بل وره ویل کده سي د دې سونی والا چی زرګران د دیو دغه خاور خرڅيږي کې تاسو ته پته یې دا کوم ځای کې چې سونی کار کوي کنه دا ډېر قیمتي خرڅيږي دا به کس خلک راځي او د قالین چره او دغه کارپټ دا سمرا صفا کوي او به دغه کوم خاوري د خرڅي امام شافعي رحم الله وی لکه د زرګرانو خاوره په خاوره خرڅول د یو زرګر خاوره د بل زرګر په خاوره خرڅول دا جایز نه دي دغه شاندام نه دي جایز او وجه جامع پکې څوک د دوړو کې ویل تم پکې خاورم یو د سونی ذرات هم وي او خاوره کې ذرات د سونی چی د پټوي او خاوره غیر منتفع شه دي
نو غیر مبیع د مبیع سره ملګری ده نه د جایز. دلته غیر مبیع د غیر د مبیع د غیر مبیع سره ملګری ده نه د جایز. پته نه لګي پوه شوي کنه جامع باندې پوه شي مناسبت باندې الته سونا او خاور ده او سونا پکې پټه ده او سره د خاوري کوم چې غیر منتفع شی دی خرڅي. دلته دغه مغز دی یو د بره پردي پی دی نه بره پردي چې دی غیر منتفع شی دی غیر مبیع ده او هغه کې پټم دی پوه نه شي به او ته ګورئ له ان المعقود علیه چې دا مستور دا خو پټه ده بما پاغه شي کې پټه ده لا منفعت له چې دغه منفعت نشته او د کوم شي چې منفعت نوي پرونم ویلیو کسازو زین کی څم ویلیو. مبیع باغه شي جوړیږي چې هغه متقوم وي عرفنهم شرعنهم عرفن معنی چې پیدا د اخستل ممکن وي شرعن چې دغه پیدا شرعن جایز وي ویلی مو کنه دلته خاورم یادې دغه شندغه خوشقلی فاشبه تراب الصاغتی دا مشابه شو د خاورو د زرګرانو سره اذا بيع بجنسي کله چې بجنس خرڅيږي ولنا موږ د بر دلیل و مولوی صاحب دا ټول جایز دي. مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام نه روایت ده انه نبی عليه السلام چې ګورم منه کړي و ان بین نخله چلکه تاسو به قجور نه خرڅوي حتی یوزیا تر دې چې رنگ پکې وای شي مانه پخې شي ګوره چې پخې شي به خرڅول جایز دي او رب سي وان بین سنبل او تاسو به وګي نه خرڅوي حتی یبيض تر دې چې سپین شي مانه پاخ شي به خرڅول شي وګیم خرڅول شي ويامن العاها او د افت نه بچ شي محفوظ شي چې باخ شي به د افت نه بچ کیږم کا نو دلته جایز شو کنه شو چې افت نه بچ شي مانه پاخ شي به خرڅول شي کجی بل وورا ولانه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير دوم وجدارا پدې وګو کې دانی دي کاغه د غنمو دي کاغه د شرشمو وګو کې دي پلو کې دي او کاغه د کلولو بلی دی او کاغه دغه اوریجی وی او کدغه غزانو ک بستو او ک بادامو پدې کې هغه دانه شته کنهشته شته دی او دانه چې دغه قابل انتفاع شه دی مبیع جوړېدل شي لکه څنګه چې سړی وربشي خرڅي پیږي کنه دغه شندام قابل انتفاع دي خرڅول جایز دي ولانه حب او بلدا چې دا دانه دا منتفع به نفقه غسل شي ټولو کې فيجوز بيعه في سنبله بس سید خپل وګو کې بیم جایز شولا کشعير لك وربش خرڅول تم منی چې وګو کې جایز دي. والجامع كونه مالا متقوما او جمع د دوړو ترمن زدا دي وربشي چې دی په وګو کې دام مال متقوم دي خرڅول جایز دي او د غنور اشیاء چې کم تیر شو هغه په خپل وګو کې خرڅول جایز دي ځکه هغه مالی متقوم دي منځ کې رسې کنه به رسې او نو داغه د دلیل سره بچ کې چې د زرګرانو خاور خرڅول جایز نه دي. تاسو لږ بر وګورئ بای امام شافعي صاحب ته وایو داغه د عدم جواز وجدا ده چې سونه کې سونی ذرات خاور سره ملګری شوی دي یو زرګر غم او د بل زرګرم دا چې خپل منځ کې خرڅي دي کې خصوص راځي جنس په جنس شي خرڅي دیو زرګر په دې خاور کې سونه څومره ده او د بل غي کې څومره ده پته لګي نو د کمې زیاته احتمال شته کنه د ربا احتمال چی د حکم د ربا کی جایز نه پته نه لګي پوه شوي کړه هغه د دې وجه نه ده هغه د منګم نه جایز وایو هغه د زرګر خاور کمه کې چې د سونی ذرات وي دا په خلاف په جنس باندې خرڅي هغه به جایز ده دغه ته به د سود د ربا احتمال یا ربا په کې ناراضي پوه شوي کنه نو موږ وایو راشه امام شافعي صاحب ته وایو غنم په وګو کې خرڅول په غنم په وګو باندې هغه ته موږ نه جایز وایو ځکه کمې زیاته احتمال پکې دی دغه شن په پلو کې پسته دا یا دغه شن شرشم دی یا دغه شن کلول دی دا په هم جنس باندې خرڅه او په پلو کې خرڅه نام جایز نه ده ویږي هغه په پلو کې شرشم دی مثلا او بل طرف ته خالص شرشم دی د بیان روان دی د دې خپل صورتونه دی په کې دا صورت جایز دی چې خالص شرشم بلګ زیت وي دا شرشمونه کم چې په پلو کې دي شرشم به د شرشم په مقابله کې شي او زیتی به دا هغه پلو شینو بوسو په مقابله کې راځي را لبه وګورئ تا کوم دی بخلاف تراب الصاغه لانه انما لا يجوز بيعه جائز نه د بيع د بجنسه نه د جائز ولل احتمال للربا حتى
حتی لو باعو تر دې چې چا خرڅ کو بخلاف جنسي خرڅ کو نو به خجازه او زمنګ مسله چې دا پدې کې وګوره لو باعه بجنسي د غټول صورتونو کې لا يجوز ايضا دلته نه ده جایز ور د غنم وګي په غنم وګو باندې خرڅول ولی لشبهه الربا او څنګه چې ربا حرام ده غشن شبه ربا هم سره حرام نه دا بیان بر الله راشي ان شاء الله قریب کا لانه لا يدرى قدر ما في سنابل ځکه پته نه لګي چې بده وګو کې څومره غنم دي نه که په پیسو خرڅه به هټیک ده ځکه به جنس په جنس نه دي ومن بعد دارن دخل في البيع مفاتيح واغلاق هلك بروغري ورسم چا کور خرڅ کو نو چابېنی چې دی دا د کور سره شامل دي کنه دا مبيعه جوړه شو خرڅ شو کنه دا پرون موږ یو قاعده ویلې وکستا سو ذهن کې امدا سی ویلې وا چې وسله مبيعه خرڅ کی نو هر هغه شی به مبيعه کې خرڅيږي مبيعه به ورته شامل یا به مبيعه وي کم شي نه چې کم شي چې داسي چې مبيعه نه بغیر دغه फायदा حاصلول ممکن نه پرون ویلو کنه هر هغه شی چې مبيعه نه फायदा ال حاصلېږي چې هغه ور سره وي نو هم په مبيعه کې داخل وي چې د مبيعه چا خرڅ کړله به دغه موشي دا قاعده ویلې وکړه نو د تالی دوه قسم دي یو هغه تالی چې بدی ورونه کې خپل پټ وی کې خېلمي یو هغه تالی چې هغه ورونه کې پټ نه ور بلټ کې او به تعالی ور واچي نام کمی تالی چې موږ بکسونو ته ورچو وغیرہ دي گیټونو ته نو کمی تالی چې بدی ورونه کې پټ وی دلته دا غ تعالی بیان دی چې د کور نه نه شي حاصله ولې مگر دا چې چا بینه مرسمل غړي شي او کمی نو الته تعلیم په وای کې شامل دي او سره چا بینم دي او کمی تاریخ چاله هیده دي نو اغه نه غیرم کور نه پیدا خستل شي نو نه هغه په وای کې شامل دي او نور سره چا بینه دې بر آسان مثال تعالی چې خرڅینو چا بینه به کې خپل خرڅيږي ځکه تعالی نه له پیدا خستل شي چې څومره سره وسم نه راسي او تو ګورئ ومن بعد دارن څوک چې خرڅ کی کور دخل فی البیع داخلي کی بابا کی مفاتيح او اغلاقها هغه چابېنی داغه د تالو لانه يدخل فيه الاغلاق وجداد چې بده بيع کی تالی داخلي لانها مرکبه فيها ذکر تالی چې دا خو مرکبي بدیدار کی داغه صورت ده چې بکی مرکب معنا پکې پټي للبقاء او د بقا د پروي اتصال لري اتصال بقا ور سره لري قاعده ویلو کنه اتصال قرار او مفتاح چې دا خو داخلي کې په بیا د تعالی کې نو تعالی داخله شول په بیا د دار کې او مفتاح داخلي کې په بیا د تعالی کې نو مفتاح داخله شول په بیا د دار کې من غیر تسمیه اگر که تسمیه نشوي لانه بمنزله بعض منه زکه دا خو په منزلي دغه د دار بازي سره نو چې کل خرج شو بازم به کې خرڅيږي اذ لا ينتفع به دا قاعده ویل ځکه نه بنشي حاصله ولې به دغه بینا بدوني بغیر د چا مفاتيح تاسو پوه شئ کنه نسی وایا اذ لا ينتفع ځکه نه بنشي حاصله ولې سړی به تالی ترجی کړي کنه بدوني بغیر د چابینو نه صحیح ده مفتاح ته راځي کا مفاتيح جمع را نو به کې ضمیر غلق تا او بدونه کې ضمیر مفتاح تا دا د غیر بار وجه شول چاله کا چابینی د تالی ببای کې ولی داخلي دي اذ لا ينتفع زکچی نه بن حاصلېږي به پتالو بدوني بغیر د مفتاح نه قال ذ قدري مولا فرمای وزرت الكيال وناقض الثمن على البعيد الاكبر غري مليسه ما بد باندې غنم ور خرڅ کړل او مکایلتن می خرڅ کړل کېلن الګه دا غنم دي په 100 روپۍ باندې در خرڅو مدو معنا او خو بده سی و چې تله چې وتله دا بد بای سره نه واغې به مستقل خلکو د تلو به اجرتونه اخیستل تله مې د اجرت براکه اوس د دې تللو کم اجرت دغه به بای باندې کې مشتری باندې وږي دا به بای باندې توجه ولی ځکه بای معنی لازم ده چې مبیا وسپاري چاته مشتری ته او سپارل بال کیږي چې کېلی کی نو تسلیم دا پسپارلو باندې موقوف دي او څه وای وزن کولو باندې موقوف دي
نو تسلیم په بای دی نو وزن کولم بچا شو پتن لګي پوهه نه شولې تسلیم بچا لازم دی بای باندې او تسلیم بچا موقوف دی په وزن کولو کېل کولو باندې او موقوف علیه موقوف چې بچا لازمي موقوف علیه په لازمي لہذا وزن کولو کمی پیسې دی بچا لازم شو پدې پوهه شولې خو یاد ساتي د اله چې مکایلتن کېلن وزنن خرڅي او کټکلی خرڅولو د ما ته ویل چې لکه غنم مو دا ډېرې دي په 100 روپۍ دي شو نو وزن ضروری دی کېل ضروری دی نه دی کنه نو کدای ځان له تلی ولې د خپل خو غره به پیسې مورکی تلی والا کېل والا کنه رسې په هم دغه شان نقد سمن بیان کو په خو بده سی چې دا پیسې کړې دي ک کوټه دي پته بینه لګي د غیر بار خپل مستقل خلکو اجرت به خستلو اوس خنن سبا خبر اسانه ده په خو بده سی وا لکه نن سبا چې ماشينونه وروتي دي خو غلط نوٹ معلومي تاسو دا کنه ده نو کاغي باندې یشمرلو ولکم ماشينونه دي نو هغه اجرت تخلي ابا بچا مانی نو دلته دا چې دا به په بای باندې خو مفتابه رایدار په بای ما نه د پیسو نقد کولو خېدي بدی دي د مشتری مانی دي تاسو وګورئ اجرت الکیال وناقد الثمن للبایع اما الکیل هر چکل له بای ولید دي پیسې لازمی دي وای ځکه فلا بد منه للتسلیم ځکه تسلیم کې کېل ضروری دی لکه او ول البایع او تسلیم بچا دی په بای دی نو کوم چې دي ضرورت نه دی بم بچای بای باندې بوي ومانه هذا اذا بیا الکه دا مساله ال د چکل د بای وشي ګوره مکایلتن وشي او کټکل شوی به مشتری ته استقبال کار دي ځان لتلی وکذا اجرت الوزان بالورا دا خو د کېل خبره و د وزن هم د غشان ده کوم شی په وزن خرڅېدلو نو د وزن د بار خپل تلی وي کېل وزن خو پیژنې کنه ما تاسو ویلی وزن چاته وي چې غیر بار خپل یو کانه معلوم وي او وزني او کېل چې غیر بار لوخه معلوم وي نو د وزن کون کې اجرت به بچاوي دغه شان په خوا به غس کون کپڑا غس کولو د بار هم خلک په اجرت ملاوي دل کپڑے وي غس کولې دغه شان شمیرې د بار به خوا خلک ملاوي دل لکه نن سبا چې مشینو نه ملاويږي دغه اجرت به بچای ټول به په بای باندې پیږي کنه خو د پیسو شمیره نه یادې ګوره د مبيع شمیره یادو مدل تخا د پیسو شمیره خبر روانه ده کی ما تاسو مفتبی را اداره پچا به مشتری مانی ومانا هذا اذا بيع مكايل وكذا اجره الوزاني والزراعي او اجره الزراع غس کون کی والعداد شمیره کون کی واما النقد وست پیسو نقد معلومه ول کراتوب کوټتوب معلومه ول پیسې نقد کول نو فالمذکور دا کوم چې متن کې ذکر شو دا روایت د ابن رستم د امام محمد رحمه الله نه تاسو پیږئ وجه سره لأن النقد يكون بعد التسليم وجدا تاسو لک برو غوري د دې روایت وجدا دا چې پیسې کړې دي ک کوټه دي دا لکیږي چې کله بای ته پیسې مشتری وسپاري بعد التسلیم وی چې کله پیسې بای ته وسپارل شي نو پیسې د بای شولې وسی کرتوب کوټه تو معلومه د خپل پیسو معلومه نو اجرت بم په بای معنی وي اگر چې غیر مفتبی رای دا پوهه خوشی کنه به وګورئ دا یو وجه شو لأن النقد چې دا وی بعد التسلیم دا لوي چې کله وسپارل شي بای ته الله تعالی ته ګوري نو انه يكون بعد الوزن دا نقد کېدل کلی چې کله وزن وشي باقاعده دغه وخت کې بای چې هو المحتاج الیه دا ته محتاج دي پیسې بد دي څنګه محتاج دي ليميز به حقه ليميز ما تعلق به حقه دیر بار چې جدا شي هغه شی کم پورې چې د حق متعلق دي چې مثلا کړه پیسې دي د چانه جدا شي من غیره مثلا د کوټه پیسو نه د پکارو باندې خرڅ کړي او ليعرف یا دیر بار چې دا بای و به جنی المعيبه چې دا پیسې عیب ولدي ليرد و به واپس کی برحال احتیاج ټول د چا دی د بای دی نو احتیاج چې کله د بای دی او شه د بای دی نو بس پیسې اجرت به په بای باندې صحیح روایت دا وره او فی روایت ابن سمعه کې دی عنه دی امام محمد رحم الله روایت کوي وې دغه د پیسو د نقد کولو کوم اجرت دی دا به مشتری باندې وي ولی برو ګورئ مشتری دی ته محتاج دی چې پیسې بای ته وسپاري او سپارل موقوف دی تسلیم اول موقوف دی په کرکولو باندې نو سپارل په مشتری دی کرکولم بچا شو
مشتری باندې شو. دا نوٹ صحیح دی کنه دی کری 50 شو مشتری باندې کنه ونه رسیدي لانه ذکر مشتری چې دی محتاج دی الی تسلیم الجید تا المقدر کم چې بابا یې کې مقرر شوی چې لکه کرا برا تسپاری والجودته او دا کرا چې دا خو پیجندل کیږي بچا په نقد باندې نه پیږي نقد کولو باندې چې لکه پیسې کړې دي کنه دي چان بین باندې پیجندل کیږي کما يعرف القدر بالوزن لکه څنګه چې قدر په چا معلومیږي وزن باندې بهرحال فيكون عليه نو جودت پیجندل کیږي په نقد او نقد کول بچا لازمو په چره مشتری باندې رهاله د کړه دي ک کوټه دي دغه اجرت بم په مشتری باندې لازمي فيكون عليه بچا بشي مشتری باندې ورسېدلې به دلکشن بعد دې کنه او دا وخت شي کا قدري مولا فرمایي و اجرت والزاني الثمن على المشتري انتهي اسانه ده الکه پیسې چې په خو به پیسې متللي د دې اجرت به بچای وي د دې اجرت بم په مشتری باندې ځکه سپارل باغدي لما بينا وجه من ویل انه دا مشتری چې دا محتاج دی الى تسلیم الثمن تا وبالوزن يتحقق التسليم او وزن سره متحقق کیږي تسلیم لہذا دا په ورسېدلې په قال د قدرت مولا فرمایي ومن باع سلعه بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن اولا مليسه د عوضیان کې با اول څوک سپاری داغي بیان راته کوي نو مسله دا د کچري یو سړی سامان خرڅي په پیسو باندې نو اول به مشتری ته ویل شي به دا پیسې تور کاول هغه نه پس بابای ته وستم بیا ورکا که خپل خو خبانه چا مخ کې رسو کول هغه کې خو خبره نشته دا صورت له شکل لانجه جوړ شي یو وی تی اول را قبل وی تی اول را کا نو دې صورت کې قاضي فیصله څه کوي مفتی به څه فیصله کوي مشتری پیسې اول ورکا وجه څه ده توجه د مبيع چې دا کنه سامان دا صرف پکتو سره متعین کیږي د دې د تعین د لپاره قبضه نه ده ضروری او پیسو بیان روان دي ان شاء الله هغه پکتو سره متعین کیږي نه اپ قبضه متعین کیږي ما 100 روپو نوٹ ونی ولو هدایت تا چې رکشا کې به مې وړیا غزه پوری بدی نوٹ دول سیدا به مې دا جب کې خود بل نوٹ مې ور کولنجره څه کولې شي نه شي دا پتاین باندې نه متعین کیږي په مسله پوهه شولې کوس راشه مشتری تبول وایو ته پیسې ورکا ولی هغه مبيع خو الریډي متعین شوی دا شتت پیسې ورکې او د بای په قبضه راشي چې دا پیسې متعین شي مساوات منځ تراشي ورسېدلې به وته وګورئ ومن باع سلعتن څوک چې سامان خرڅ کی بثمن مثلا بدراهم ودنانی رومانی کم شي چې بتاین نه متعین کیږي هغه بیانې قیل للمشتری ته ویل شي ادفع الثمن اولا اول ته ثمن ورکا ولی لان حق المشتری چې دی ام بیا کې کنه او اول نه متعین شوی دا تعین فی المبيع ام مبيع کې متعین شوی دی فيقدم دفع الثمن ومقدم کړی شي ليتعین دې لپاره چې متعین شي حق د بای هم په قبضه سره بالقبض تسبیږي کنه وجه لما انه لا يتعين بالتعین وې ثمن اصل کې بتعین نه متعین کیږي نو بای له قبضه ورک چې هغه حق متعین شي تحقیقا للمساوات دې لپاره چې مساوات من سره شي قال قدرت مولا برمای او که چا سامان په سامان خرڅول بر وګورئ غنم په غنم وربشو باندې خرڅولو مثلا غنم په وربشو یعنی د دراهم او د ناریرو نه علاوه اشیاء دي سامان چې وته وایو دې بیان ان شاء الله به راځي او یای پیسې په پیسو خرڅولې دراهم په دراهم او دراهم په نانیرو دې کې وا وسکو وي دواړه په یو ځل یو بل ورکې ومن باع سلعه بسلعه یو او ثمنا بثمن دوا قيل له ما سلما مان دواړه په یو ځل وسپاري استوائهما لکه دلته دواړه برابر دي بتعین کې او بعد می تعین کې اول صورت کې متعین دي سامان لفظ نشر مرتب دي او ادم تعین دي په سامان په سامانو کې فلا حاجت الى تقديم احدهما في الدفع حاجت نشته چې موږ وایو لکه دفع کې ته مقدم شو پلان کې ته مقدم شه